ډېر ډېر شکریه ادا کوم. الله رب العالمین دې ستاسو دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کړي. ډېره زیاته مننه کوو د مفتي محمد ابراهیم صاحب چې دغه ګټورې خبرې وکړې. قدرمنو ملګرو، دغه دستوره چې دغه هم دغه شانتې روانه ده مخ په وړاندې باندې د کیک کټینګ سرمني نه مخکې یو وړه شان بل ایونټ دی، هغه د ایوارډ او د سرټیفیکیټس ورکولو دی. نو مونږ دغه سرټیفیکیټ او د ایوارډز ورکولو یو وړه شانتې ایونټ دی دغه به کوو. نو زه د ایوارډ ورکولو دپاره لومبی خواست کوم د ریډیو وطن FM 90.8 چیف ایگزیکټیو ریاض الحق صاحب ته چې هغوی سټیج ته راشي او دغه ایوارډ چې دي په خپل لاس باندې زمونږ ملګرو ته ورکړي. د ایوارډ دپاره زه بلنه ورکوم مفتي محمد ابراهیم صاحب ته چې هغوی راشي او خپل ایوارډ د چیف ایگزیکټیو ریاض الحق صاحب نه واخلي. مفتی محمد ابراهیم صاحب. بالکل ډیره زیاته مننه کوو د ریاض الحق صاحب او د مفتی محمد ابراهیم صاحب. دې نه پس بلنه ورکوم محبوب جبران صاحب ته، څوک چې سټیشن منیجر دی د ریډیو وطن FM 90.8 چې هغوی سټیج ته راشي او ایوارډ ورکړي. خاطر جان ته، څوک چې د ریډیو وطن یو ډیر تکړه پریزنټر دی. خاطر جان مارننګ شوز هم کوي، نایټ شوز هم کړي دي، مختلف پروګرامونه چې دی نو د دې ځای نه کوي او دوی د ریډیو وطن شفټ انچارج او پریزنټر دی. نو هغوی دا وخت ایوارډ واغستو د محبوب جبران صاحب نه. بالکل لږ لږ لاسونه ولا خیر دی پړقوئ که نه، تاسو یخني ده خو د دغې لاسو پړقولو سره به دغه یخني ختمیږي. ډېرې زیاته مننه کوو. زه د دې نه پس د ریډیو وطن یوې بلې ډیره تکړه کوربنه چې هغوی دلته کې دغه د ډېر وخت نه مختلف ریډیو چینلو کې کار کوي او د ریډیو وطن حصه ده، رحمه یوسفزۍ ته، څوک چې دلته کې مارننګ شو هم کوي او دې سره سره د خویندو دپاره یو ډېر خصوصي پروګرام د خویندو نړۍ، څوک چې رحمه یوسفزۍ او خوشي خان کوي. نو رحمه یوسفزۍ ته خواست دی چې هغوی راشي او خپل ایوارډ د محبوب جبران صاحب د لاسونه واخلي. بالکل دا وخت چې دی رحمه یوسفزۍ د محبوب جبران صاحب نه خپل ایوارډ چې دی نو هغه واخیستو. دې نه پس زه بلنه ورکوم د ریډیو وطن یو ډېر تکړه پریزنټر او نیوز ریډر چې نیوز هم کوي، فواد صافي ته چې راشي او خپل ایوارډ واخلي. فواد صافي زموږ د ریډیو وطن FM 90.8 ډېر تکړه پریزنټر دی، نیوز هم کوي. دا وخت د محبوب جبران صاحب نه خپل ایوارډ واغستو. ډیره زیاته مننه یې کوو. دې سره سره دې نه پس زه د سرټیفیکیټس لپاره زموږ دلته کې د ریډیو وطن نه یوه ځانګړی پروګرام کوم چې د ډرامې په شکل کې وړاندې کیږي او هغه پروګرام نوم دی د سمدستي باچا دربار چې ډېر زیاتې خلک خوښوي. نو د هغې چې کوم ټیم دی، کوم ملګري د دغې ټیم برخه دي، نو په هغې کې خالد خان یوسفزی صاحب، زیشان خیدر او آصف خیرخوا دي. نو زه ړومبی د دغې ډرامې لیکوال او په هغې کې چې دی صداکار هم دی، یعنې د آواز هم کوي، په هغې کې ایکټینګ هم کوي. نو هغې کې زه بلنه ورکوم خالد خان یوسفزی صاحب ته چې راشي او خپل ایوارډ د ریاض الحق صاحب او جبران بونیری صاحب د دواړو په لاسو باندې دغه سرټیفیکیټ چې دی نو هغه واخلي. خالد خان یوسفزی صاحب. ډیره زیاته مننه خالد خان یوسفزی صاحب، څوک چې د سمدستي باچا دربار دغه ډرامه لیکلې هم ده او د هغې چې د څومره پورې ډایرکشن یا څومره پورې هم هدایات دي نو هغه کوي. دې نه پس زه بلنه ورکوم زیشان خیدر ته، څوک چې په دغه سمدستي باچا دربار کې د خپل آواز جادو چې دی نو هغه په اورېدونکو باندې اوروي. زیشان خیدر چې هغه خپل سرټیفیکیټ د ریاض الحق صاحب په لاس باندې واخلي.
بالکل اوریدونکو دا وخت چې دی نو جی خاکه به هم بالکل د زیشان حیدر او آصف خیرخوا چې دي نو د هغوی به خاکه هم دلته کې به وړاندې کوي د دې دستورې نه پس بلنه ورکوم آصف خیرخوا ته چې هغه هم راشي او خپل د سرټیفیکیټ د محبوب جبران صاحب او ریاض الحق صاحب د لاسونه واخلي. آصف خیرخوا دی هم د سمدستي باچا د دربار یو ډېر ښه صداکار دی او په مختلفو شکلونو کې په دغه ډرامه کې خپل کردار چې دی نو د آواز په ذریعه باندې لوبوي. نو ډېره زیاته مننه کوو د دغې صحیح قدرمنو ملګرو دغه دستوره هم دغه شانتې روانه ده. زه بلنه ورکوم زموږ چې څنګه ما په شروع کې خبره کړې وه چې د دې ریډیو په شا باندې کوم دوه مین شخصیات دي نو هغه یو ریاض الحق صاحب دی او یو شفیع ماماجي دی. نو شفیع ماماجي ته زه بلنه ورکوم چې سټیج ته راشي او زموږ د ځینو ملګرو له ایوارډز او سرټیفیکیټس ورکړي. نو شفیع ماماجي ته خواست دی چې هغوی سټیج ته راشي. زه بلنه ورکوم جمال شمس ته څوک چې د ریډیو وطن اف ام 90.8 یو ډېر تکړه ریډیو پریزنټر او د سره سره پروګرام پریزنټر او نن سبا پی ټي وي کې د هغوی جاب شوی دی. نو جمال شمس ته خواست دی چې راشي او د شفیع ماماجي نه خپل ایوارډ چې دی نو هغه واخلي. دې نه پس زه بلنه ورکوم د ریډیو وطن یوې بلې ډېرې تکړه پریزنټرې ته څوک چې نیوز هم کوي ریپورټس هم جوړوي مختلف پروګرامونه که هغه د انټرټینمنټ دي که هغه د زنانو د مسلو په هکله باندې دي او که د دې سره سره نور پروګرامونه دي هر قسم پروګرام کوي. عریشه علي ته چې هغوی راشي او خپل ایوارډ چې دی نو هغه د شفیع ماماجي په لاسو باندې واخلي. عریشه علي بالکل عریشه علي چې دی نو هغه راله او خپل ایوارډ چې دی نو هغه یې واغستو د شفیع ماماجي نه. او عریشه علي دلته کې ریډیو وطن اف ام 90.8 کې د ډېر وخت نه چې دی نو خپل کار کوي ډېره تکړه پریزنټره ده. ډېره زیاته مننه. دې نه پس چې دی سرټیفیکیټ دپاره زه بلنه ورکوم شاهد ریان ته څوک چې یو ډېر تکړه شاعر هم دی او د سره سره پریزنټر دی د ریډیو وطن. شاهد ریان ته چې هغه راشي او خپل سرټیفیکیټ واخلي د شفیع ماماجي نه. زه بلنه ورکوم فلک خان ته چې هغوی هم د ریډیو وطن برخه ده. ډېره تکړه پریزنټره ده نوې پریزنټره ده ایله راغلې ده خو په ډېر لږ وخت کې چې دی نو هغوی ډېره زده کړه کړې ده او د ریډیو په دنیا کې چې دی نو قدم ایښی دی. فلک خان ته خواست دی چې هغوی هم راشي او خپل سرټیفیکیټ د محمد شفیع ماماجي نه واخلي. زه بلنه ورکوم ذاکر خان ته چې هغوی هم راشي او خپل سرټیفیکیټ چې دی نو هغه د شفیع ماماجي نه واخلي. ذاکر خان د راشي که هر ځای وي زموږ دغه تکړه ملګری او هغوی د خپل سرټیفیکیټ چې دی نو هغه دی واخلي. عثمان ناشاد عثمان نشاد ته خواست چې هغوی راشي او خپل سرټیفیکیټ چې دی نو هغه هم واخلي او د ذاکر خان دغه سرټیفیکیټ. عثمان نشاد څوک چې دلته کې سندریز بانډار یو پروګرام چې دی نو هغه کوي. نو عثمان نشاد دی راشي او خپل ایوارډ چې دی نو هغه دی واخلي. دې نه پس زه بلنه ورکوم د ریډیو وطن یو بل ډېر تکړه او ځوان براډکاسټر پریزنټر سمیر جان ته څوک چې دلته کې شپه ورځ خپل خدمات ترسره کوي. صحیح بالکل سمیر جان دننه ناست دی نو هغه به وروسته راشي. هلکه کښېنه په ارام دننه ښه مه راوځه ستا ایوارډ چې دی نو هغه به تا ته میلاویږي. جنید خان څوک چې د کرنټ افیر پروګرامونه کوي او د سره سره نیوز پریزنټر هم دی. جنید خان دی خپل ایوارډ چې دی نو هغه د شفیع ماماجي په لاسو باندې واخلي. دې نه پس زه بلنه ورکوم یو بلې ډېرې تکړه پریزنټره د څوک چې دلته کې مارننګ شوز هم کوي او د سره سره مختلف پروګرامونه کوي. څنګه چې ما وختي ذکر وکړو د خویندو نړۍ نو دغه خصوصي پروګرام هم کوي او دلته کې خوشي خان ته بلنه ده چې هغه راشي
او خپل ایوارډ چې دی نو هغه د شفیع ماماجي نه واخلي. تاسو ته به دا هم وایم چې ریډیو وطن اف ام 90.8 کې دغه مختلفې زمونږ کمې خویندې دي نو دوی مختلفو مسایلو باندې زمونږ څومره پورې کورنۍ د زنانو مسلې دي د سره سره نور هغوی ته کم مشکلات دي نو په دغې باندې پروګرامونه کوي. خوشي خان ته خواست دی چې هغوی راشي او خپل ایوارډ چې دی نو هغه د شفیع ماماجي نه واخلي. دینه پس زه بلنه ورکوم زمونږ د ریډیو وطن اف ام 90.8 سوشل میډیا انچارج څوک چې دغه د ریډیو وطن څومره پورې هم سوشل میډیا کارونه وي نو هغه دوی کوي عبیدالحافظ عبیدالله خان ته چې راشي او خپل ایوارډ واخلي. ډېره زیاته مننه کوم د شفیع ماماجي چې دغه خپل مصروفیاتو نه وخت ویستو د دستورې له راغلي دی او دغه ایوارډز چې دی نو هغه زه بلنه ورکوم هدایت الله صاحب ته څوک چې چیرمن دی د تختبې د پریس کلب چې هغوی راشي او د هغوی په لاسو باندې زموږ چې دی نو دغه ځینې ملګرو ته ایوارډز چې دی نو هغه ورکړی شي. هدایت الله صاحب چې دی نو هغوی دې راشي او د هغوی په لاسو باندې به دغه ایوارډ چې دی نو هغه ورکولی کیږي. زموږ د ریډیو وطن اف ام 90.8 یو ډېر تکړه پریزنټر زاید شاه څوک چې د کرنټ افیر پروګرامونه کوي نو هغوی ته د هدایت الله صاحب په لاس باندې دغه ایوارډ چې دی نو هغه ورکوو. هدایت الله صاحب د هم بره راشي او زاید شاه هم. سنم خان استاد سرټیفیکیټ دینه پس زه بلنه ورکوم د سرټیفیکیټ لپاره زمونږ یوه بله ډېره تکړه پریزنټره څوک چې په مختلف ریډیو چینلو کې هغوی کار کړی دی او د ډېر وخت نه خپلې هلې ځلې د چې دی نو هغه کوي د خپل آواز په ذریعه باندې چې دی نو خلکو ته دغه پیغام رسوي د امن د مینې او زمونږ مارننګ شوز چې دي نو اکثر هغوی په مختلف چینلو کې کوي. سنم خان ته چې هغوی راشي او خپل سرټیفیکیټ د هدایت الله صاحب په لاس باندې واخلي. ستاسو د لاسونو په پړقا کې راځي سنم خان. ډېره زیاته مننه کوو د هدایت الله صاحب هم چې دغه سرټیفیکیټس یې ورکړل. ډېره زیاته مننه سر د وخت راکولو ډېره زیاته مننه. دې نه پس زه بلنه ورکوم مسلم خان صابر صاحب ته چې هغوی راشي او د هغوی په لاس باندې به زمونږ کم پاتې ځینې ملګري دي نو هغوی ته به مونږ ایوارډز ورکوو. مسلم خان صابر صاحب څوک چې سینیر صحافي دی او سماجي ورکر دی سینیر صحافي دی هغوی د راشي سټیج ته د هغوی په لاس باندې به مونږ د تختبې پریس کلب صدر هم دی نو هغوی راغلي دي سټیج ته او زه بلنه ورکوم زموږ سره چې کوم دلته کې اورېدونکو زه به دا وخت یو خبره وکړم. زموږ ریډیو وطن کې دلته کې د ړومبي نه یو کمرشل بچرېدو د هومیوپیتیک ډاکټر دی ډېر تکړه ډاکټر اشتیاق مرحوم صاحب خدای بخلی الله پاک دی هغوی ته جنت الفردوس نصیب کړي. ټولو اورېدونکو ته هم خواست دی او دلته کې هم چې کوم خلک ناست دی هغوی ته خواست دی چې هغوی دپاره دعا هم وکړي. چونکې څو ورځې وړاندې هغوی د هارټ اټیک په وجه باندې په حق رسېدلي نو د هغوی زوی چې دی امن هغه دلته کې موږ سره ناست دی نو امن ته خواست دی چې هغه راشي او دغه ایوارډ واخلي د مسلم خان صابر صاحب نه. ډېره زیاته مننه کوو ساجد عثمان خیل چې د ریډیو وطن برخه ده نو ساجد عثمان خیل ته خواست دی چې هغوی راشي او د مسلم خان صابر صاحب نه خپل سرټیفیکیټ چې دی نو هغه وصول کړي. ډېره مننه کوو د
مسلم خان صابر صاحب او را دي شي هغوی د خپل یو څو تاثرات کمنټ چې دي نو هغه د هم وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو د ریډیو وطن ټول ګروپ ته ټولو ملګرو ته د ورځې کومې مبارکبادي یم او دا جبران صاحب او د ریاض الحق به ډېره مننه کوم چې په دې دومره خوندور پروګرام کې موږ له دعوت راکړو. زه به په دوو خبرو کې یو دوه شعرونه به ووایم او په هغې به خپله خبره ختموم. اولنۍ خبره دا ده چې پرې د حق وینا کولی نه شي چې پرې د حق وینا کولی نه شي ژبه پرې کړې د منډه ښه ده. زما به د دوی نه دا خواست وي او دا به ورته وینا کوم او دا به دوی درخواست کوم چې مهرباني وکړي په دې علاقه کې چې کومې ستونزې دي او کومې مسایل دي، کوم که سیاسي دي او که سماجي دي او که اخلاقي کوم جرایم دي، په دې باندې باقاعده روزانه یو پروګرام جوړ کړي او هغه پروګرام اټینډ کوئ. دویم زه به خپله خبره ختموم او په دې شعر به ختمه کړم. ته پیدا شوې تا جړل خلکو خندل، ته پیدا شوې تا جړل خلکو خندل، داسې مړ شه چې ته خاندې خلک جاړي. ډېره مننه. په الله ګران شي. ریاض الحق بهي ډېره زیاته مننه کوو د مسلم خان صابر صاحب چې دغه یو څو خبرې وکړې. زه بلنه ورکوم جاوید عالم صاحب لا څوک چې د تختبه سینیر صحافي دی چې راشي سټیج ته او د هغوی په لاس باندې به مونږ چې د ایوارډ زه ور سرټیفیکیټ ورکوو.